المستحق لجميع المحامد. یو غرض خدا دا چې د الله سبحانه مفهوم بیانوي. حاصل دا ده چې یو د الله مصداق ده، یو د لفظ د الله مبارک مفهوم ده. مصداق ذات متشخص ده، خارج چې په تشخص تام سره. تشخص تام دا معنا چې صرف تشخص د سره منحصر ده، یعنی بل چا چې تشخص نسته. هغه دا ده چې وجود دی الله عین ذات ده. ذات دی الله لکه چې ذات او حقیقت ته په خپل وجود ده، بس دا دی الله تشخص ده. دا هیڅ څوک بل نسته. هر کائن په خپل ذات چې جاعل ته په وجود چې محتاج ده، په ذات چې محتاج ده، په تکرر ذات کې. تکرر معنا ممتاز جوړېدل. هر شی چې ممتاز جوړېږي او موجودېږي نو جاعل ته محتاج ده، سوا د الله سبحانه نه. د ذات حقیقت په خپل وجود ده. کم ذات حقیقت چې خپل وجودي نو نور محضی چې بیا ظلمات او تیارې نه، ځکه وجود نور ده. چې نور محض نو ټول کمالات رال او ټول نقایص نفیس له، ځکه نور محض کمال ته وای نو ټول کمالات به نقایص په مکمل نه، ځکه نقایص ظلمت ته او الله نور مطلق ته. الله نور السماوات والارض. الله د ټولو کائناتو نور ده، یعنی ټولو کائناتو کې د نورانیت سره راغلی ده چې وجود ده. دا اصل نور نه راغلی ده چې الله سبحانه و تعالی وجود ده. دا خو خارجي وجود ده دی الله. نو یو دی الله ذات او مصداق څخه خارج شي چې هغه ذات ته متشخص ته په تشخص تام سره. تام تشخص دیته وای چې صرف د سره منحصر بل چا چې نسته. ذات ته یعنی حقیقت ته متشخص ته په تشخص تام سره، بل چیرته دا تشخص نسته. بس یک یو دای فرق ده. هغه تشخص تام دی الله دا ده چې وجود دی الله عین حقیقت ته. چې کوم دی الله حقیقت ته په خپل وجود ده، یعنی حقیقت ته الله لکه چې حقیقت ته دا عین وجودم ده. دغه وجود دا دی الله تشخص ته، دا هیڅ چیرته نسته. ځکه یو وجود دی الله دی الله عین ذات ته. نور ټولو کائناتو کې وجود دا د جاعل له وجه ده. ټولو کائناتو حقیقت چې متکرر ګرځي یعنی ممتاز جوړیږي، لکه ته ممتاز زه ممتاز، اشاره ته کیږي. یا یو شی زین چې ممتازي یا خارج چې ممتازي، دا معنا تکرر. دا دی الله په فیض په جعل ده. هر کله چې الله وجود عین ذات ته نو الله نور محض ده، ځکه وجود نور ده. دلته ظلمات بالکل نسته، تیارې میرې نسته. هر هغه شي کې تیاره راځي چې وجود نه، بیا ظلمت راځي. وجود نور محض ده. لکه دا وجود ده، نه دغه ځای مې ونیولای، اوس دا داسې کا، اوس دا ځای ظلمت سه، هیڅ تعین نسته چې ما داسې وکړو اوس دا متعین سه، دا ځای نورانیت رااله چې داسې او ظلمت سه ده. نو الله وجود عین ذات ته نور محض ده. چې څوک نور محضی آب سوچ کمالات التبئی، ځکه کمال نور ده. ادا چونکې نور محض ده نو ټول کمالات پالته او ټول نقایص پالته نفي، ځکه نقصان دا ظلمت ته. چونکې الله نور مطلق ته دیو جنال ته نقایص محال ممتنع دي. الله نور السماوات والارض.
الله نور مطلق کامل ده او منور ده لپاره د ټولو کائناتو کې نور یعنی وجود. اوس وجود هر قسم وجود ته وایي، دا د الله په فیض مبني ده. نو ټولو کائناتو ته وجود نور چې ورده الله ورده ادا خپل نور بذات ته، دا د الله تشخص ده. دا تشخص هیڅ چیرته نشته سوا د الله نه. نو خارج چې د الله مصداق هغه ذات دی الله دا چې عین وجود ده، نور مطلق ده. دا صرف الله سره ده او دغه وجود چې عین ذات ده، عین تشخص ده او دا صرف الله سره منحصر ده. ایو د الله مفهوم ده، مفهوم ده لاندې بیانې. مفهوم دا بیانې چې دا وی اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. اسم مقابل دی صفت تا او مقابل دی لقب ده. صفت کې صفت همیشه معنا کلی وي، لکه ناصر صفت تا کنه دا معنا کلی ده. لکه و ناصر چې مدد کوي نو ته کې داسې زه کې داسې بل کې داسې. لقب لکه ابو حنیفه دا یا عماد الدین دا مفهوم کلی ده. عماد الدین لقب دا مفهوم کلی. دا سے ابو المکارم یا مثلا حامد یا مثلا محمود دا القاب دا ټول کلیات دي. صفتم کلی لکه ناصرون ضاربون دا صفات کلی دي، مشتقات دي. اسم معنی دا چې لقب نه او صفت نه، بس چې لقب نه یا صفت نه. او داله بیا عام ده. کدا اسم په معنا موصولو کې تشخص تامی لدې تعلم وایي. اګه تشخص تام نه په مسما لري لدا ته اسم وایي. نو اسم عام ده، کله کله علمیت ته ورځي چې په مسما مدلول کې تام تشخصي، لکه تا نام عبد الله دا اسم ده تا پاره، یعنی په مسما کې چې ته تشخص تام ده چې صرف یو تا باندې صادق ده دا علم سره. اکله اسم په مسما کې تشخص تام نه، کل انسان اسم ده کنه موضوع ده لپاره د خپل معنا چې حیوان ناطق ده. حیوان ناطق چې خو تشخص تام نشته کنه. نو دا چې علامه ویل چې لفظ دی الله اسم ده، نو دې چې دوه احتمال پیدا سي. یو دا چې اسم ده یعنی عالم ده، ځکه اسم معنا دا دلته چې صفت لقب نه چې کلی وي، دا نه. دا له عام د کله کله به وضع یا موضوعه کې به تشخص تامی، لکه تا نام کې په مسما کې تشخص تام ده نو به عالم. کله تشخص تام نه پچ لکه انسان حیوان ناطق پر وضع ده کنه. حیوان ناطق خو تشخص تام نشته، حیوان ناطق ډیر افراد ته وایي. نو اسم کې دوه احتمال راغلي، یو دا چې عالمي، یو دا چې عالم نه بلکې معنا کلی پر نامي وضعي. دیو چې دوه قول اصل، یو قول دا چې لفظ دی الله عالمونه ده، اسم به معنی العالم. علم په مسما کې تشخص تام ضروری ده. نو دا ذات واجب الوجود المستجمل لجميع المحامد دې کې تشخص تام بواخله. ذات واجب الوجود متشخص په تشخص تام تشخص چې وجوب الوجود ده، دا تام تشخص ده. ادا ور سره لازم ده المستحق لجميع المحامد چې کوم ذات کې وجوب الوجودي یعنی وجود عین ذاتی بل چا نه ور کړه، به دې کې شک نشته المستحق لجميع المحامد چې دې سره لازم ده چې ټول تعریفات په دې پرې، ځکه دا وجود نور محض ده، نقصان دلته نشته. نو ټول محامد صفات بدلته، ټول نقایصونه پاک. نو اسم علم ده، علم په مسما کې تشخص تامی. نو ذات واجب الوجود نه بغاله ذات متشخص په تشخص تام، پورا تشخص چې بل چا کې نه وي.
اکم د پوره تشخص الواجب الوجود ای وجوب الوجود وجود عین ذات تکل ذکر ضروری ده ضروری چې معنا چې علت ته نه محتاج ځکه عین حقیقت ده او تاسې ذات چې وجود عین ذاتی د سره لازم ده د المستحق لجميع المحامد د سره لازم ده چې ټول صفات کمالی به د سره ان قیاس خناق و پاکي ځکه دا واجب الوجود ده وجود عین ذات ته نور مطلق ته نور مطلق خوای دي ته چلته نقایص ني ټول کمالات دي کمالات انوار دي نقایص ظلمات دي ظلمات دلته نشته نو دا علم څه پدې تک دي او بعض علم کلام الله وایي چې دا علم ده دلیل څه ده چې ګور لا اله الا الله مفید التوحید ده لا اله الا الله پس مفید التوحید ګرځي چې دا لفظ دی الله مبارک دا علم واخله ته به دا معنا لا اله نور الہ نست الا الله مگر شخص حقیقی چې یو الله دی نو چې الله ته شخص حقیقی وای چې دا لفظ دی الله علم واخله لپاره د ذات متشخص چې تشخص دا د وجوب الوجود دا تشخص ته دا ور سره لازم د المستحق لجميع المحامد ټول کمالات په بیان ته کوي چې وجوب الوجودي به نور مطلق څه به ټول کمالات تلته نو لا اله دلیل داسو علم کلام ولوي چې دا عالمونه ده ځکه لا اله الا الله مفید التوحید ده ادا پس مفید التوحید ګرځي داسي چې لفظ دی الله مبارک عالمونه ځکه به دا معنا لا اله نور الہ منتفی الا الله الوهیت الله شخص حقیقی سره منحصر بس اوس توحید ده چې د لفظ دی الله شخص حقیقی پر اوازه کې اوس توحید څه ځکه نور الہ نفی یو الله شخص حقیقی باندې اقرار وس توحید دا ته وایي چې شخص حقیقی باندې صرف یو شخص باندې اقرار دا دلیل ده بعضی وایي چې نه الله اسم ده اسم معنا دانه ده چې عالم ده اسم دا معنا چې دال په حقیقت کلی دا ذات واجب الوجود حقیقت کلی ده مستجمل جميع المحامد حقیقت کلی ده دا خود حقیقت کلی ده ذات بنا حقیقت اوس حقیقت خو کلی ده کنه لکه انسان حقیقت ته دا کلی ده هر حقیقت ذات چې حقیقت واخلي بس حقیقت وی کلی حقیقت ګور انسان حقیقت ته کنه دا کلی ده په ډیر افرادو سادي کې راځي واجب الوجود دا مفهوم کلی ده دغه مفهوم کلی څه معنا وجوب الوجود دا یو مفهوم ده بلا تشخص دغه تشخص نشته زیدی امری دا مفهوم کلی ده المستحق لجميع المحامد چې دا حقدار دي ټولو صفات وي دا مفهوم کلی دا هر یو مفهوم کلی ده ځکه دا هر مفهوم بلا تشخص ده جواز د شرکت ستا من حيث هو چې معنا چې په مفهوم نظر منحصر کې به جواز د شرکت ستا ځکه ذات معنا حقیقت من حيث هو چې واغلي یعنی خپل عقلی توجه صرف په حقیقت منحصره کې خارج ته نه ګوري چې دا الله ذات ته الله خو یو دا او شرک محال ده هغه ته نه ګوري صرف په حقیقت ذات ذهن توجه منحصره کې به دا کلی ده کنه ذات معنا حقیقت وجوب الوجود مفهوم باندې چې نظر منحصر کې بس دا کلی ده ځکه وجوب الوجود چې معنا ضروري الوجود دې کې تشخص نشته مستحق لجميع المحامد دغه څه ده لہذا دا اسم ده دال په مفهوم کلی ده بعض دا شوی خارج کې الله ذات مصداق شخص خارجي ده هم مخ چی ویله هغه جزئی حقيقي ده اوس دو باندې سوال راځي په دوه خلکو چې لکه تاسو نام ذات پر وایي ذات ته کلی وایي وجوب الوجود ته کلی وایي مستحق لجميع المحامد ته کلی وایي یا لا اله الا مفید التوحید نه ده ځکه لا اله من نور علیه النفی الا الله من ذکر په مفهوم کلی الله مفهوم کلی سے ځکه ذات مطلق پر وځه سے وجوب الوجود موضوع له وسه بیا خو اقرار په کلی سے په الا الله کې اقرار په کلی خو توحید نه فائدہ کوي به مرسره مسلمان جواب دی چې ولې مسلمان نه کلی باندې اقرار ده خو کلی منحصر فی فردین ده انور افراد محال ممتنی دي دا ور سره خارجي دلیل ده
خارجي دلیل په بنیاد به مسلمانو کنه صرف ذات کلی ده صرف وجوب الوجود کلی ده خدا کلی موږ په یو فرد کې منحصر وای خارج چې یو فرد ده نور محاله ممتنع دي بنا بر برهان نو چې یو فرد وای نور محاله ممتنع وای خو توحید څه کنه ولودول شاجدا خو دی الله سبحانه مبارک لفظ مفهوم بیان کړ او دا دلیل هم بیان کړ په الحمدلله داوی باندې چې تاسو شرط تعذيب چې ویل دي ولا يخفى لطفه دا ډېر یو باریک عبارت ده ځکه دې کې داوا هم دا دلیل ور سره ده حمد ول الله سره منحصر ځکه و اسم لذات الواجب الوجود المستجمل لجميع صفات الكمال وكل ذات كذلك فالحمد منحصر فيه هر ذات چې داسي چې واجب الوجود ټول کمالات د سره ټول نقایصونه پاکي خو به حمد خامخ سره منحصري ځکه حمد خو په صفاتو باندې کېږي چې صفات د سره منحصر په حمد د سره منحصر نو دا اسم لذات الواجب الوجود صغرا اصله الله سبحانه نام د لپاره د ذات پاک چې واجب الوجود ده هر چوک چې داسي چې ذات واجب الوجود مستحق جميع محمد پرې اثر حمد منحصري ينتجو نو حمد الله سره منحصر الحمدلله دا وصله ثابت ده والعدول للجمله الاسميه نو صغرا کبرا خو ظاهر دي چې ذات تا واجب الوجود ده چوک چې داسي حمد الله سره منحصر دي ټول صفات سره والعدول للجمله الاسميه للدلاله على الدوام والثبات اوس دینه بعد دا کار کوي علامه تفتازانی چې دا د الحمدلله اسمیه ترجیح وای په فعلیه چې دا ته محمد ذکر کړی دا ماتین په تول د اسمیه سره دا یو ذکر کړی دا فعلیه ونه نه ویل ډیر علماء فعلیه وای نحمدک احمدک بل علامه سبت خپل الته نحمدک ویل دي شر په سر کې او دا ماتین ولی الحمدلله اسمیه ویل دي دا دې پر نقطه وای والعدول عدول جمله اسمیه ته ولې وسه دلته عدول به معنا ترک ته یعنی ترک ته فعلیه او کا مختار کړه اسمیه دا ولې اصل عدول خو په دې کې استعمالي دي چې اصل یو فرع ته انتقالو کې به دې ته عدول وای دلته دا معنی نه چې اصل بل جمله وا به دې تر نقل سره دا مراد نه ده دا مراد ده چې فعلیه مو پرېښلا اسمیه ویله دې پر نقطه تاسو ویل ده چې اسمیت دال په دوام او په ثبات ځکه اسمیت دال په نسبت خبري ای جمله اسمیه ترجمه چه ده نسبت تام خبري بس دا ترجمه ده ځکه هو جمله اسمیه مطلب هم حکایت کنه خبري ای حکایت ته نسبت تام وای یعنی هغه تعلق مبتدا خبر منځي په دې حیثیت سره چې نفس الامر کې همسته او دا تعلق چې ما په ذهن کې د مبتدا خبر منځي دا غینه حقیقت ده بس دې ته نسبت تام خبري وای چې حکایت ته واقع نه نو جمله اسمیه داله په نسبت تام خبري هر نسبت تام خبري دائمه ثابتي ځکه نسبت تام خبري کې خو معنا د حدوث نشته چې ته متجدد کې یا حدیث کې ځکه نه فعل دا نشي به فعل دا به ولې حدیث ده او چې فعل شي به فعل نه نسبت تام خبري او دوام او ثبات څه کنه همیشه څه ادي الله شان ده چې دا لایق دي دا صحه مو دي چې همیشه یې چې الله ذلی ده صفات په ازلی حمد به ازلی شاجي او فعلیه چې د په حدوث دلالت کوي تا اول سر کې ویل الله لایق ته حمد حادثه خو نه ده هغه مر سره الله مهرباني ده چې موږ څومره حمدونه وای ټول حدیث وای نو الله وای سبحانه چې تاسو ما محمد وای حدیث خیر د زرازی په دې خدای دې ما صفات نه دي تاسو نه زرازی کېږي په دې بل مسله دلته دا کوي چې الحمدلله مبتدا خبر دي نو دلته الحمد ولی مقدم سے لله ټیک ته ترکیب چې هم مبتدا خبر دي مبتدا او اول الکلام ته وایي اولیت په معنا د اصالت سره ده مبتدا ته ولی مبتدا وایي اول الکلام ای اصل الکلام ده اصل د کلامي بیا کله اول ذکر نه می کله اول نه ذکر دوم درجه کې خبر په مقدمي نو الحمد مبتدا لله خبر او ټیک ته مبتدا اول الکلام ته وایي
سبق وای مولوی صاحب چوکي ها څنګه چل نه زه خو چې سبق وایم لکه شي څنګه بس خو بس لکه شي سبق باندې لګي جی دا خو بګرانه مولوی صاحب زه خو ډیر نا وخت ځم بس داسې ان شاء الله چې تراسي شي داسې نو اوس دا خبر اصله چې الحمدلله جمله اسمیه ده مبتدا خبر دی ټیک ته مبتدا اصل الکلامی اکلا اولی کلا دومی ذکر کې په اعتبار سره نو دا اول ذکرن ذکر کړی دا الحمد په کار دا چې لفظ دی الله مقدم وي ولی ځکه الله ذات الکبریا ده دې کې اهتمام ذاتی ده هر شي نه اعلی او اجل ده لله الحمد په کار دا وایي چې ګوره زه په علم بلاغت کې لګایم علم بلاغت یې علم توایي چې دا یو شی تذکرہ کوي بنا په مقتضى المقام چې مقام تقاضا کوي اگر که اهمیت ذاتی نه پېږي دا علم بلاغت ده اوس دغه ځای مقام د حمد ده ځکه دا اول سر دی کتاب ده اول سر دی کتاب کی سنت طریقه ده چې د الله ثنا ذکر سي او حضور باندې درود مبارک ذکر سي ا دې الله نام واخستلای سي په داسې تور چې تاغه نه برکات حاصل نو چونکه اول دی کتاب مقام داسې ده چې ا تقاضا د ثنا دی الله کې نو مقام تقاضا د حمد کې کنه چې د الله ثنا ده اگر که الله سبحانه اهم د په اعتبار د ذات سره لکه صاحب کشاف په اقرا بسم ربک کې ویلي تایید پیښه هل تم سوال وارد دي چې لکه اقرا فعل ده اسم ربک مکروه چي ده دا د الله نام ده نو الله نام خو اهم د به اعتبار ذات ذات الکبریا ده اعلی واجل ده نو قرات څنګه مقدم سره پکار دی چې بسم ربک دا مقدم وي په اقرا باندې نو تم صاحب کشاف دا جواب کوي چې قرات مقتضى المقام ده اگر کنان دی الله سبحانه اعلی واجل بلاغت خو مقام بلاغت خو مقصد دغه ده چې مقتضى المقام په بنا خبره کې چونکه مقام دی قرات ولتا چې کله جبريل علیه السلام وحی راوړه حضور ته فرمایي چې اقرا بسم ربک نو الته مقصود قراتو دیو جا مقدم نو قرات مقتضى المقام نو مقتضى المقام پر ترجیح په مقتضى ذات ځکه ویل ولو دل الجمله الاسميه ودل جمله اسميه ته وک لدلالت علی الدوام و ثبات د دې لپاره چې الحمدلله دلالت کی علی الدوام په حمد دائمه و ثبات حمد ثابته دا تفسیر د دوام ده ثابت معنی لا ينقطع و تقدیم الحمد دا دوافه د سوال کوي چې الحمدلله ولی مقدم کړی ده مبتدا کې خدا ضروری نه چې په ذکر کې د مقدمه اگر کا اصل الکلامی دا وی و تقدیم الحمد حمد مقدم کړی ده به اعتبار انه هم دیو جنا چې ده اهم ده بنا په مقام نظرا لوجد خیال کولونه الی کون المقام مقام الحمد دې خبره ده چې مقام غواړي حمد لره ځکه مقام اول دی کتاب ده چې دا مقام د ثنا دی الله کما زایل صاحب الکشاف لکه دې خبره ته ضیاف کړه د صاحب کشاف یعنی دا نقطه ویل ده په تقدیم الفعل په تقدیم دی فعل کې سوال جواب کړه د سوال نه په تقدیم دی فعل کې چې قرات ته چې قولی تعالی په دې قول د الله سبحانه و کې اقرا بسم ربک علامه سیجی دا خبره برایس و ان کان ذکر الله اهم اگر ک الله ذکر خو اهم د نظر نه لا ذاتی په دغه نظر سره په دغه خیال سره چې ذات ته وګوره بیا ذات ته الله ذات ته لفظ دی الله مبارک خو اهتمام ذاتی ده غیر نه انکار نشته بدلته موږ چې کوم شی مقدم کو دا د مقام په تقاضی مقدم علامه انعام همت المعنی ده الله پر تعظیم ده خاصتا علامه انعام په انعام دی الله موږ باندې انعام دی الله صفت فعلی ده دنیا اثرات دي انعام دی الله صفت فعلی ده احمد خو په صفات وي ځکه انعام ترجمه موږ انعام کو ما مصدریه اخلو ځکه ما مصدریه چې په فعل داخله شي ماول په تعویل د مصدر ګرځي نو انعام په تعویل د انعام سره د انعام د الله صفاتونه ده
اثرات نعمتونه لري. نو دا معنا الله پر حمد ده سبحانه وتعالى ډېر صفات له وجدا خلا ما انعم بنا په انعام دی الله پاک چې آثار نعمتونه لا متناهي دي دغه صفت تخصیص وکړي. اگر که حمد الله پر ډېر صفات له وجدا و دې تخصیص ځکه وکړي چې موږ عبادو به علم مقام ده، موږ انعام ته محتاج دي الله چې د انعام آثار نعمتونه دي. اته مخ سویلو پرون چې حمد په صفاتو یې دای رکن ده، خو صفات کله متعدی وي، یعنی نعمتونه اثر لکه دلته نعمت اثر. ورپسې وای وعلم، دا علم عطف ته په انعام، لکه انعام مؤول په تاویل د مصدر او په معنا د انعام سره، نو علم مؤول په تاویل د مصدر ده په معنا د تعلیم دی الله سره. نو تعلیم دی الله صفت فعلی ده، دیم اثرات دي کنه چې الله موږ ته تعلیم راکړي، خو اثر بدای چې موږ کې به علم راځي، دا به اثرات دي کنه چې الله موږ ته تعلیم راکړي، اثر به شي موږ کې به علم راځي، نه په دماغو کې په روح کې. نو الله ما عطف ته په انعام، دا معنا الله پر حمد ده په انعام دی الله چې دا د صفت فعلی ده، او په تعلیم دی الله موږ لره. څه شي تعلیم راکړه ده؟ معلم نعلم، موږ کې استعداد او صلاحیت علم نو الله تعلیم راکړه. هغه څه شاو چې موږ کې صلاحیت علم نو هغه متعلق من البیان چې اظهار ما فی ضمیر ده. معلم نعلم بیان یو کو په من البیان سره، دا بل صفت فعلی سے تخصیص بعد التعمیم سے، ځکه انعام خو عام انعام ده، دا تعلیم به په خاص انعام ده. اوس ګوره ما ترجمه دې متن داسه زین ته درل کندر. اوس ګوره شرکایت چې د دلان دی علامه تفتزانی صاحب دوه توجیه کوي. یو توجیه دا کوي اصلي ګرځي چې دا ما کې دوه احتمال دي. یو دا چې ما مصدریه بیا به انعام په معنا دی انعام سره په قانون دی ما مصدریه باندې، او دې کې دوه فضیلت دي، یو فضیلت لفظی ده یو فضیلت معنوي ده. لفظی فضیلت خدا ده چې ما مصدریه کې کنه انعام په تاویل دی انعام واخ، بیا نه سیلسته نه ضمیر ته ضرورت شته، نه په معطوف علی کې چې انعام ده، نه په معطوف کې چې علامه ده، ځکه ما موصوله نه ده کنه. حتی چې بیا سیله پکاري، بیا سیله کې ضمیر پکاري، ضمیر ستنه بیا ته پټوي دلته ضمیر موصول ته راځي کې په معطوف علی کې هم په معطوف کې هم دې تکلیف ته هیڅ ضرورت نشته. خو بس ما مصدریه ده انا مول په تاویل دی نام علم په نام عطفتا علم مول په تاویل تعلیم، دا د ما مصدریه حقیقت سے سیله نه غواړي، ما مصدریه په خپل تامه سیله هم موصوله غواړي، ما موصوله تامه نه مبهمه په هم غسرای سیله ورته ذکر کوي. اما مصدریه خو په خپل حقیقت تام ده، ځکه ما مصدریه انا مې مول کو پتاوی دی نام الله مې مول کو پتاوی دی تعلیم، څه معنا علی انعامه، بس خلاص دا حقیقت تام سے وعلى تعلیمه، دا حقیقت تام سے نو سیله خو نه غواړي کنه په خپل پورا ده ما مصدریه. نو سیله ته ضرورت نه سانه سیله کې ضمیری چې موصول ته راځي هغه ضمیر ته ضرورت نه رااله چې موږ په معطوف علی کې پټ کو، بیا په معطوف کې پټ کو، بیا جایز هم نه په معطوف کې پټ کو، جواز نه ته ټول بلا متر نه مشخلاص. بل معنوي فضیلت ته پکې معنوي فضیلت څنګه ده؟ دا چې انعام انعام څه کنه، انعام د الله صفات فعلیونه ده، حمد خو یې په صفاتو، نو دا به حمد په انعام سي چې الله صفاتونه ده، ادا به حمد په تعلیم سي وعلمه اده الله صفاتونه ده، حمد په چای او په صفاتو. اګه تمام موصوله واخلې نو دوه نقصان دي، فضیلت لفظی نسته، فضیلت معنوي نسته. لفظی فضیلت ولې نسته؟ ځکه ما چې موصوله کې خو مبهمات نه ده، نو سله کې به ضمیر راځي کې پټوي به ضمیر ستانه الذي انعم به، الذي انعم به ورته به مقدر الله پر حمد د الذي په یخشي انعم به چې د خشي نامه په مشکړای. نو ګوره ضمیر راځي سم موصول ته دا د حذف کو دا تکلیف سره. بل علم عطف ته پانا ماغه کې به پټه، ځکه معطوف په سله حکم دي سله کې، نو په علم کې به ضمیر پټه څنګه به پټه
علم دو مفعولین ته متعدی ده. مفعول اول محذوف ته علمنا، او مفعول ثانی ده ما لم نعلم. اوس په دلته پټوي نو یو خو تکلیف سي چې پټه بل جایز نه ده چې پټه کې، ځکه علم دو مفعول ته متعدی ده، خو دوه خوسته علمنا نه مفعول اول پټه، ادو مفعول چې ته ما لم نعلم چې ترجمه ده وعلمنا ما لم نعلم. الله مشت تعلیم را کړی ده ما لم نعلم، چې مشت استعداد نه و چې موږ معلوم کړی وي، موږ خپل طاقت سره نسله معلوموله. چا چوک ته منل بیان اټکه مقصد ده چې اظهار ما فی ضمیر ده. څومره تعلیم الله سبحانه وتعالى ده اظهار کو پته نرته لګي په یو منټ شپېته خبرې وو. ا دې نعمت ته موږ نه ګوري چې دا خلو کړی دا دماغ کړی دا زبې دراو لګوله. اوس کدا یو سکند بانسلا کرکړې به شوري کې ډاکټرانو به سر سمیع الله ډاکټر ته جا پلانکی ته جا پېښور ته جا چې زبه ودرې ده. دا څومره غټ نعمت ته چې موږ اظهار ما فی ضمیر کو. عوام سپینو چرګو ته تشکنجا کوي اظهار ما فی ضمیر، سپینو چرګو ته ولاړی د لاسونه لړلې په وینه مچانو دمای طالبان ورځي سپینو چرګونه کوي. عجیب عقل سره د سپینو چرګ چیرته کو الته الله لیکي ګوتې لړلې بیا په دې پیټې نه نه معذب یا کی غریبه آی مچانو ډکای اته څنګه د تذکر چې دا خارج چې شاله ده خو دی غزر ګېډه چې شاله ده به ودی دماغ شاله سي بعضې به هر وخت داسې لکه خوب چې درځي تو نشانی از میری شان بتانه جوړ سي. نو دا فضیلت پچې نه رااله. یو خو به سیله کې هلته ضمیر پټیا انعم بی به وایي، بل علمه کې به پټیا ځکه دا عطف السیله ده، سیله ده پټول جایز نه دي ځکه علمه دوه مفعول غواړي نو دواړه ستا یو نه ده مفعول اول مفعول ثانی معلم نعلم ده. نو اوس به ضمیر پټیا به څه شای ګرځي ابه دریم مفعول ګرځي چې به پټ کې دریم مفعول بیا ګرځي دا باطل ده. دریم مفعول جوړیږي نه ځکه علمه متعدی دوه مفعول ته. نو په مای موصوله کې دا نقصان رااله. فضیلت معنوی پکې ختم ده، معنوی فضیلت نشته. څنګه؟ ځکه چې ما موصوله کې به چې ترجمه سره الله سبحانه پر رحمت د علامه په یخشی انعم بی چې د خشی نامه په مشکل ده. نو شیخ نعمت ده، انعام خو د الله صفت ده، اته حمد د الله په یخشی وایي انعم بی چې د خشی نامه په مشکل ده. نو شیخ نعمت ده، نو نعمت خو د الله صفات نه ده. نو دا حمد په صفات نه سه، حمد کې خو صفات پکاري. دا حمد په اثر صفات څخه نعمت ده، نه چې حمد په صفات څخه. حمد په صفات څخه خو بل واسطه، ځکه نعمت په بیا اثر دی انعامي بیا به دی انعام ته پس ازین هغه صفت ده. په خپل نعمت خو اثر ده کنه. نو دا حمد څه په اثر دی صفت علی الذی انعم بی هغه شی باندې حمد ده چې سبحانه دغه شی نام په موږ کړی. الکه شای چې نام موږ باندې کړی دی دې شی. نو شای څه شای ده؟ دا ټول شیان دي کنه، دا هوا ده، دا وبدي، دا چای دي، نسوار دي، جپسه چپلې دي، موټر دي، ګاډي دي، موټر سایکل دي، دغه شیان باندې ته حمد وای. نو دا نعمتونه دي، دا خو د الله صفات نه دي. حمد په صفات وي، بل دا د صفت ک جوړیږي خو بل واسطه جوړیږي ځکه نعمت اثر دی نام ده، هغه د صفت ده. حمد په صفت بی ذات اولاد د حمد د صفت نه بل واسطه. دیو جنا ما موصوله نه ما مصدریه اولاد ځین ته درل کنه شي. تاسو په پیر اول وری مسلمانی وای کنه ته دا وسی ته مې دا خو تاسو ټول تو نشانی ازمه نه خو بیا ګرانه ده ګوره تاسو اول طالب ته خو ګرانه یې کنه شي ګوره جا الله دې تزکی علامه انعم ای علی انعامه. دته علامه اشاره کوي چې ما کې دوه احتمالات، یو مصدریه یو موصوله. او مصدریه ته ترجیح ورکړي په موصوله باندې چې ویلا ای علی انعامه الله پر رحمت په انعام دی. الله ما مصدریه حقیقت تام ده، ضمیر و امیر ته ضرورت نشته، بس په انعام ورنه جوړ سکه. بس الله حمد مش په انعامو کې د الله صفت ده. نو نه ضمیر ته ضرورت راځي چې پټه کې په سیلا کې
دا حمد څه د الله په صفت چې انعام ده حمد وی د الله په صفات دغه انعام بیا اثرات دي د نعمتونو. اوس من چې بل کیسه تکي دا هما مصدریات ته ویلا د دوه ترجیب پکې بیان چې لفظي ترجیح ده پکې ضمیر ته ضرورت نشته ځکه چې مصدر ما مصدریه په خپل حقیقت تام ده انا بل دا چې دا د الله صفات باندې حمد هما موصوله ورسته راځي ولم يتعرض سره من چې دغه سوال کوي چې لکه دا ته حمد رکن ذکر کیا چې صفات دي الحمدلله علی ما انعم الله سبحانه پر حمد دا الله انعامه انعام دی الله صفاتونه ده نو حمد رکن دی ذکر کړ چې صفات دی الله دی دغه صفات ته رکن الحمد وای ادا ته محمود به وای په پیاره کنه محمود به ای ما حمد به هغه شای چې پغه حمد وسی چې صفات ته خلی کې وای نو تا د حمد رکن ذکر کړ چې صفات ته انعام یو بل محمود به دې ذکر کړ چې کوم شي سره حمد کړي چې صفات دي دا خو دې ذکر کړ ډېر څه دی وکړ خو هغه منعم به دې نه ذکر پکې هغه منعم به چې هغه انعام کوم نعمتونو سره تعلق ده هغه دې نه کړی ذکر خالی انعام دی ویلا صفات دې ذکر کړ چې دا رکن دی حمد ده ادا محمود به ده په دغه حمد کېږي خو متعلق کول انعام دې نه ذکر چې الله یې څه انعامات موږ باندې کړی دي هم متعلق دي انعام چې نعمتونه دي چې اته منعم به وای هغه دې نه کړی ذکر دا څه سو کیسل ګره ماما چې منعم به نه ذکر کوي دا وای انعام به منعم به ذکر نه ذکر کوي چې منعم به خو دنیا نعمتونه دي کوم یو شابه تر تویات کړ وین تعدوا نعمت الله لا تحصوها نعمتونه چې دی انعام متعلقات دي چې اته منعم به وای به کم یو زیاده اونته په یو سکند کې لا متناهی نعمتونه دي چې خالد اصله کنه دې کې لا متناهی نعمتونه دي دې کې هر عضو کې نعمت راځي اشمیر نه بار دي بیا ټول جهان نعمتونه هغه کې عقل حیران دی حتی چې ناراضي دیو جن منبی ذکر کول نه سبه عبارت ما سره نسته چې زی حتاو ک نعمتونو ذکر لا متناهی دي په پیړو کن نعمتونه منعم به دي چې د انعام اثرات دي لا متناهی دي هغه احاطه علمیز نس کولای دا سی عبارت ما سره ستانه یو واجه بل دا چې ار چور زور وکي خو بعضی به ذکر کړه به بلازم سی اختصاص ته نعمت به بعضی نعم و طالبات انعام خو بعضی نعمتونو سره نه ده خاص چې ار چور زور وکي خو بعضی به وای کلی حتی خو کولای نه سي خو بعض به ذکر کړه چې بعض ذکر کړه خو لازم سی تخصیص الانعام به بعضی نعم بعضو نعم سره انعام خاص او دا طالبات الله چې کدی کې توم د اختصاص ته چې کنده الله انعام دغه بعضی نعمتونه اثر دي بس دا بعضی نعمتونه الله په مور باندې کړی دي نه الله مور باندې بشمیره نعمتونه کړی ولم يتعرض للمنعم به توجه نکړه ور منعم به ته چې متعلق الانعام ده ایهامن اتاپ زین کې دا ترچي لکسور العبارت یعنی لحات دی بی ایهامن اتاپ زین کې اچي څه شای په کې اچي لکسور العبارت یعنی لحات دی بی وهم کې ترچي عبارت کاسره لکسور العبارت بنا عبارت کاسره یعنی لحات دی بی د احاطه په منعم بي چې لکه تزین کې دا ولرا چې عبارت کاسر د احاطه نه پټول منعم بي بل ایهامن تپ زین کې اچي لکسور العبارت العبارت الکاسره چې عبارت کاسر ده ان له احاطه بي د احاطه نه پټول منعم بي په پیړ په معنی کنه په پیړ ولی الله یتوهم اختصاص بشین دون شی بل دا چې کزه ذکر کې خو بازي به ذکر کوم بیا بتازین چې اختصاص راشي دي نام به باز نعم او طالبات والله توهم بل دا چې کجې ذکر کوم به مې باز ذکر کړي لا الله توهم چې توهم نشي پیدا اختصاص دي نام یا اختصاص منعم بي بشین په باز افراد پوری دون شین نه باز نور
دا اختصاص منعم به په بعض نعمو پورې نه په نورو بعضو پورې، دا ته هم د اختصاص محاله باطل ده. ځکه مې نه کړه ذکر چې تازین هر نعمت ته لاړ سي لا متناهي. وعلم من نطف الخاص على العام. اوس علم سله بعد سله هغه ده، علم فعل بعد الفعل ده، انعام بعد الانعام ده. مخکې انعام عام ده، علم انعام خاص ده، ذکر د خاص بعد العام ده. الله انعامات خو ډیر دي کنه، انعام دی الله کلی ده، الله پر رحم ده په انعام. اوس انعامات کې مختلف انواع دي. یو انعام تعلیم دی الله ده، دا یو نوع دی انعام ده. نو علم په انعام اتفتا انعام په انعام ده، خو مخکې انعام عام دا نوع الانعام، یو نوع دی انعام ذکر کی چې دی الله تعلیم د مشپاره چې مشته تعلیم را کړی دی. څنګه وعلمنا ما لم نعلم، مشته الله تعلیم حمد د الله پر په مقابل دی کې چې الله تعلیم را کړی دی مشته د ما لم نعلم دی یخشي چې مشکی استطاعت نه و دی صلاحیت نه و دی علم چې موږ معلوم کړی دی، خو الله تعلیم را کړی من البیان چې اظهار ما فی ضمیر. اوس وای من عطف الخاص علی العام رعایتا لبراءة الاستحلال وتنبیها علی فضیلت نعمت البیان. من البیان یو ترکیب ته اشاره کوي علامه صاحب. څنګه ترکیب چې علامه څه ده دا عطف ته پانامه، نو کوم عطف ته من عطف الخاص علی العام مخکې عام انعام ده، دا یو نوع انعام چې تعلیم ده، دا ترکیب وک من عطف الخاص علی العام دا عطف ته خاص ته پام باندې یو هیدا ترکیب. بل دفع د سوال کوي چې لکه تا صفت حمد کې خو صفات پکاري، نو صفت خو دې ذکر کې انعام، نو به دا علامه څه شایسته دا خو صفت نه ده، علامه خو صفاتونه نه ده، نو به دې ولې ذکر کوله؟ وې د سړی امینت فی الخاص علی العام دا عطف ته خاص انعام ده، خاص صفت ته پام صفت، هغه مطلق انعام عام صفت، علامه تعلیم دی الله ده دا خاص صفت منت فی الخاص علی العام. چې ته وای چې حمد کی صفات پکاري نه خو دې پانامه کې ذکر کړی دي، په چیرته علامه وای دا وای علامه ځکه وای منت فی الخاص علی العام دا عطف ته خاص صفت ته پام صفت رعایتا لبراءة الاستحلال. اوس دغه دې سوال کوي چې انعامات او انواع خو ډیر دي، یا الله انعامات خو ډیر زیات دي، احیاء دی الله انعام، ارزاق دی الله انعام، اعزاز دی الله انعام، څومره ډیر انواع دي د انعام. به د علامه د دې نوې تخصیص ولیو چې ته انعام نه بعد خاص انعام ذکر کړه چې تعلیم ده، انعامات خو ډیر زیات دي، اعزاز، ارزاق، احیاء، پیر په خبره اشراف، داسې اعزاز کې به مختلف انواع دي کړه. اعزاز خو نه کله چیر سره متعلق کله چیر سره متعلق، یو عزت خو نه ده کې دنیا عزتونه دي، نو دنیا اعزازونه دي، نو دا یو انعام نه بعد چې خاص انعام ذکر کړه نو دا علامه دی ولې ذکر کړه وای سړیا رعایت لبراءة الاستحلال دې لپاره ذکر کړ رعایتن چې د خپلوي براءة الاستحلال اول نار د رؤیت هلال، اول نار خپلې برات منا اول لبراءة الاستحلال د خپلې اول نار د رؤیت هلال، یعنی اول نار کې په مقصود چې مقصود دلته مستشا بیانو په دې کتاب کې تعلیم د بیان چې علم بلاغت ته تعلیم الله مشترک کړی دی معلم نعلم چې بیان ده اظهار ما فی ضمیر او بیان کې علم بیان ته اشاره سره. نو مطلب دا چې دلته په دې کتاب کې موږ علم بیان نه باس کو کړ رعایتن چې خپل کې ده براءة الاستحلال اوله نار د رؤیت هلال چې اوله نار ده په مقصد و تنبیهن علی فضیلت نعمت البیان، او دې لپاره دا ذکر کو وعلمه د تعلیم چې تنبیه ورکړه مخاطب ته په فضیلت نعمت بیان چې علمنا ما لم نعلم من البیان، چې الله مست تعلیم دې ما لم نعلم را کړی چې بیان د بیان علم بیان ته اشاره وکړه، تنبیه ورکړه په فضیلت نعمت البیان چې دا نعمت بیان ډېر لوی فضیلت نعمتونه هو ډېر دي، خدا بیان چې د اظهار ما فی ضمیر
دا څومره نعمت چې دا نه څه کوي خو ګونګا به نو نیمه زندگی د ختمه سره و تنبیها خبرې دي علی فضیلت نعمت بیان په دې خبره چې بهتر د نعمت بیان منل بیان بیان لقولی معلم نعلم دا ترکیب کوي متن چې علم فعل نائم مفعول اول الته پټتا معلم نعلم دا مفعول ثانی ادا منل بیان د معلم نعلم دا د مفعول ثانی بیان ده دا څه ترجمه ده علمنا معلم نعلم مشته تعلیم را کړی د دې شی لم نکن نعلم مشته صلاحیت هم نه د معلوم والی اچھا شاید معلم نعلم منل بیان چې اظهار ما فی ضمیر ده او علم بیان ته اشاره وکړه نو بیان ټکی راغی نو دا بیان څه ده دا منل بیان دا بیان دی معلم نعلم ده ذکر په مقدم او دفع کې کله معلم نعلم مفعول ثانی ده منل بیان خو نه ده مفعول ثانی دا خو د معلم نعلم ترجمه ده نو ترجمه خو ورسته پکاري نو منل بیان مده ورسته ویل کن اصل مفعول ثانی هم معلم نعلم ده دا به مخکې کوله دا وای بیان لقول معلم نعلم دا منل بیان ده د معلم نعلم خو قدم رعایت للسجد خو مخکې کړه دا رعایت للسجد د دې لپاره چې سیندرې د جملو برابر شي سجا معنا سیندرې دا سیندرې چې نقشو چې دا سیندرې برابر شي په یو ټکی باندې ختمي څنګه داسې ما الحمدلله علی ما انعم یو جمله وعلم من البيان ما لم نعلم بلا دا ګوره معلم نام اختتام دی جمله په میم راغله نو سجع برابر ده کته معلم نام لا مخ چې من البيان شاته برابر پسې وای نو بیا خیدغه کې نون راغله مخ کې انعام کې میم راغله بیا سجع نه برابر بیان دل پر دی معلم نعلم قدم مقدمه ک رعایت النساجی لپاره د رعایت خوجوازی وې دلته دا بیان چیرته وای والبيان هو المنطق الفصيح المورب ما في ضمير دا بیان ټکای چې دا هو المنطق دا منطوق ته وای منطق مصدر بمعنى المنطوق مصدر مبني للمفعول منطق بمعنى المنطوق منطوق څه الفاظ ته وای نو هو المنطق الفصيح دا الفاظ فصیحه دي المورب ما في ضمير چې اظهار د یو شي کوي چې پزړه کې والصلاه ولا سید راکه